نحمد و نصلی علی رسوله الکریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانانو ورونو، تاسو ته ایمان مفصل او ایمان مجمل درته وښیاما، معنی یې مرته کړمه. دا چې کوم دی د مسلمانۍ او د ایمان هغه چې هر مسلمان سړي او ښځه باندې فرض دی، یو ځل یې ویل او زړه نه منل، دا اقرار کړه، دا فرض دی. نو چې چا مغی کنه دا خو بس علم دی، هر انسان کې به څه نه څه کمی. چېرته وایم آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیر و شر من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا ایمان مفصل دی چې زما ایمان راوړی په الله باندې، په فرښتو باندې، په کتابونو باندې، په رسولانو باندې او په ورځ د آخرت باندې، او که خیر دی او که شر دی دا تقدیر باندې دا الله طرفه دی، او د مرګ نه پس بیا را ژوندي کېدو باندې ما ایمان راوړی. دا ایمان مجمل دی. آمنت بالله کما هو باسماء و صفات و قبلت جميع احکام اقرار بلسان تصدیق بالقلب. ما ایمان راوړی په الله باندې چې څنګه هغه په خپلو نامو او په صفتونو باندې، او ما قبول کړی دی ټول حکمونه د الله، په ژبې سره اقرار کړم او زړه سره تصدیق کړم. نورونو دوستانو، دا ایمان مفصل او ایمان مجمل دی. هر مسلمان هم ژبې سره یو دا وایي یو ځل، او بیا چې کوم دی که نه ښځه او سړی په دغه هر یې باندې فرض دی. ګوره دا مسلمانۍ بنیاد دی. دا ایمان مفصل ایمان مجمل وایي. اخیري رحمان بابا په شعر باندې با خبره ختم کړم چې رحمان داسې بېوقوف سوداګر نه دی چې دین ګټه بدله په دنیا کې. والسلام.